اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناصرین، مسافرینو حواله سره څه بهر ملکو ته لوړ دي، مزدورۍ د کوي، خوري د کوي، یا هغوی یوه نه بلکې ډېرې مسلې دي، خو د یوه طرف ته اشاره کوم. په کار د موږ ټول ورباندې سوچ وي که دا ورور ایتو مسافر دی، یا تا زوی مسافر دی، تره زوی دی، تره دی، والي صاحب مسافر دی. دې حوالې سره په کار دی اول خو موږ هغوی شکریاد وکړو. ځکه شکریاد وکړو چې ویلې وطن نه یوه ورځ وریا شونه ډېره سخته وي، ځکه سفر کې وکسه المونځ قاصر دی، روژه به خوري سفر کې فقه جعفریه مطابق. نو خپلو مسافرانو حوالې سره په کار دی لږ مو کې راحه موجود هغه دغه دی چې ځنه کسان دا ګیله شکوه کوي او ها کار لري چېرې ټوله ګرمۍ باندې مو ځنه وسوله، یا ساړه، یا تکلیفونه، یا مشکلات، خوبونه مو نشته دي، مزدورۍ د وکړو، خوارۍ د وکړو، د وړونه دا وساتو، وریارونه دا وساتو، مور پلار سره دا مدد وکړو، او بیا یو مشکل دا جوړ شي چې ماغه پلار یا ماغه مور یا ماغه وړونه د مو دپاره مشکلات جوړ شي. څنګه جوړ شي چې کله راشي چې انسان د 0-2 وویلو آوټ شولو، یا بل داسې مشکل جوړ شو خون ته راغو، بس ورته یې چې ته چونکې بېروزګاره شولې، اوس یې تا د خونې کې ځای نشته دی، ته به تاش، یعنې ګویا ټیشو پیپر دی، استعمال شولو، کار ته نه واخیستلی شو، ودو غورځولو. حالان کې روایاتو کې شته یو عیسایي دی، هغه سپینګیری دی، هغه نابینا دی، هغه د سوال کوي. امام علیه السلام ورباندې راغللو، چوکې زه عیسایي یم، ویلې سوال کوي چې مولا زه سپینګیری شوی یم، مخکې ځوان وم، چې د کال مصریتوب مو کولو. نو امام مسلمانو ته دا خطاب وکړو چې که څه دغه عیسایي نه مخکې تاسې کار خستو، لاسونه یې وه، خپې وې، تاسو ته یې خونې جوړولې، تاسو ته به یې نور څه جوړوله، نن څه خپل اوس نه ولوېدلو، ویلې مو پرېښللو، ویلې دې مو باندې حق نشته دی. امام هغه ته پنشن مقرر کړلو، یو حقوق یې ورته مقرر کړ. نو څه کسه یو عیسایي په باره کې امام دوره دی، هغه یې ته ورور دی، یې ته به زوی وي، تا به وریاره وي، داسې ما یې غورځوه، په دا یې ما لګوه که چیرې هغه خوارۍ کړي دي، هغه د خونې لپاره زحمتونه کړي دي، ته یې هغه زحمت، ته یې هغه تکلیفونه واخلې، وی غورځوې توی ته، نو دا واقعا ګناه دی. حتی روایات کې شته دی چې یوه پلار ته دا حق هسې نه دی چې 2 وړه بچي دي، یو څاپ کړي بل پرېږدی، دا عدالت نه دی، که څاپ کوي یا 2 به کوي. کله چې نظیر شویه که نه هر یو عضوي باندې مساوات سره نظیر واچوي، اهمیت ورکړي چې بچی ورته دا احساس ونه شي چې پلار د دغه ته اهمیت ورکوي، ما ته دې نه رکوي. دا سوال درته کوم چې خونه جنت کوي، بهشت کوي، داسې کسان چې هغوی تاسو ته مزدورۍ کوي. نن وکسه کار مو ورباندې ښکلي دی، داسې مسافرانو ډېر احترام وشي، هغه وساتو، هغوی تکلیف د تېروي، هغوی د خوارۍ کوي، هغوی وجې نه ملک، هغوی وجې نه لکه آباده دی، خونه ونه آباده دی. انسان د وخت د پته خو نه لګېږي، ځنه وخت کې اونش نه زندګۍ کې رسي ښې پیسې وګټلې چې اوس خونې کې کېناستلو، اوس ته ورته وایه چې اوس یې تا ذمهوار زه یم، وروره نن ته کېنه، بېګا پورې تا موسې خوارۍ وکړي، نن به زه داسې خوارۍ کوم. که دا شی موږ تاسې کوآپریټ وي، تعاون وي، یو بل ته لاس ورکول وي، یو بل سره مدد کولی وي، خونه ښکلې آباده دی، خونه جنت دی، کور جنت دی، محله جنت دی، کلی جنت دی. دا شی موږ تاسې کې محبت راشي. نن اوس وکسه څه چل دی، عدالت کې ورور نه کیس کوي، پلار زوی نه کیس کوي، زوی پلار نه کوي، د ټوله جهنم جوړ کړی دی. پروردګار نه دعا دا دی چې خدای دغو خبرو باندې اول سوچ کولی، غور کولی او فکر کولی، او بیا هغه نه وروسته خپلو دغو خبرو باندې موږ ټولو ته عمل کولی توفیق و یو بل سره مدد، اخوت، برادرۍ توفیق نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.